خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت په سلسله کې غزوه بنو مستلق هغه بیانېده چې د دې قبیلې مشر حارث ابن ضرار او بیا په مدینه منوره باندې حمله کول غوښتل، ډېر فوج تیار کړو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی د را روانېدو نه وړاندې صحابه ځان سره کړل، حمله یې پرې وکړه. هغوی وتښتېدل، 10 کسان یې مړه شول او مال غنیمت د مسلمانانو لاس ته راغلو. هغې کې د هغوی ماشومان، زنانه، نارینه او د حارث ابن ضرار چې د قبیلې مشر او سردارو، هغه لور حضرت جویریه رضی الله عنها دا هم راغله او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس ته راغله. هغې ازاده کړه، بیا یې ورسره نکاح وکړه او د دې بیبي چې دا د ټولو مسلمانانو مور شوه، د دې د وجې نه بس صحابو هغه ټول وینځي او غلامان آزاد کړ. او ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها چې په دې سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وه، هغه فرمایي چې داسې مبارکه ښځه د خپل قوم دپاره ما چېرته نه دی لیدلی چې د دې په وجه باندې دومره خلک هغه آزاد شو. بیا د دې د پلار واقعه چې د دې د خلاصولو دپاره یو خان راوستی و او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 2 خان پټ کړي و. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل نو حارث وایي چې د هغې خو زما نه علاوه بل چاته پته نشته، تا ته پته ولګېده. دې نه معلومیږي چې ته د الله پیغمبر یې. بیا ایمان قبول کو دغه حارث رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخرو د مسلمان شو. دا واقعه بیانېده. په دې غزوه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره منافقین هم ډېر تللي وو. په مدینه منوره کې به منافقین هم پاتې کېدل. منافقین هغه چاته ویلی کېږي چې هغه په ژبه باندې او په ظاهر باندې ټول مسلمان وي، موس پابندۍ سره کوي، په ژبه باندې کلمه هم وایي او نور کارونه چې د اسلام کوم غټ غټ دي هغه هم کوي، لیکن په زړه کې د الله جل جلاله تصدیق نی، خدای نه مني، یا الله مني خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول نه مني، یا دام مني خو قرآن پاک کتاب نه مني چې دا د الله کتاب دی، د الله کلام دی، یا دا هر څه مني خو د دین اسلام د داسې حکم چې هغه قطعی دی، تواتر سره ثابت دی، قطعیت سره هغه نه مني. مثلا د مونځ انکار کوي، د زکات انکار کوي، که ورکوي خو انکار یې کوي په زړه کې چې دا نشته. نو چې په زړه کې دننه د کفر وي او په ژبه باندې اسلام ظاهری، دته منافق وي، د دننه کافر وي. د داسې منافقینو په باره کې الله جل جلاله په قرآن پاک کې فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین به د جهنم په لاندې کنده کې وي چې کومه ډېره زیاته غرقه کنده ده، په هغې کې وي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي دې ته نفاق فی العقیده وایي. که چېرې د یو سړي عقیده داسې وي نو هغه د توبه وباسي، د الله جل جلاله مومن به امور کې کوم یو څیز نه په هغې کې تذبذب کوي، شک کوي یا انکار کوي او دی په ظاهر د مسلمانانو په معاشره کې پاتې کېږي،
نو دغه سړی د فوراً کلمه ووایي او د مسلمان شي کني که چېرې دې حال سره دی داسې کارونه کوي دا هیڅ فایده نه ورکوي ځکه چې عقیده یې خراب. البته د بل مسلمان په باره کې دا ګمان مه کوه چې دا منافق دی. بل یو کس ته ووینې هغه مسکی ځکه چې د زړه حال د الله جل جلاله نه علاوه بل چاته نه دی معلوم. دا بېله خبره ده چې په آثار او علاماتو سره یو سړی کله کله وپېژني لیکن په زړه کې څوک دننه ډوبېدی نه شي چې د په زړه کې څه دي څه ارادې دي. نو تا ته د خپل ځان په باره کې خو پته لګي د بل باره کې نه. بعضې احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د منافقینو علامات ذکر کړي. یو حدیث مبارک کې فرمایي آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. د منافق درې نښې دي چې کله دی خبره کوي نو دروغ وایي او چې کله دی وعده کوي نو د هغې خلاف کوي او چې کله د سره په ده باندې باور وکړي یو شی ورسره امانت کوي مال یا یو خبره دی په هغې کې خیانت وکړي په هغې کې تصرف کوي. دا درې نښې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي. د دې حدیث مبارک کې په باره کې محدثین حضرات فرمایي چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل زمانه په باره کې فرمایلی دی هغه زمانه کې چې چا کې د درې څیزونه و نو دا به هماغه منافق و چې د چا تذکره مخکې وشو. نن سبا افسوس دا د علما وایي چې په دې دریو خبرو به چاته منافق نه وي. وجه دا ده چې وخت او خلق ډېر زیات خراب شو. هغه زمانه کې صحابه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې به د مشرک او د مسلمان په منځ کې فرق په ترک الصلاه سره کېدو چې موږ به نه کولو هغه به کافر یو مستچ برانلو هغه کافر او دې سره به پته لګېده نن سبا په یو جماعت باندې 1500 کورونه مثلا یا 1500 افراد وي په هغې کې ته وګوره چې څومره کسان مسترځي. نو دا کوم کارونه چې نن سبا معاشره کې شروع دي الله پاک دې موږ ته معافي وکړي. معاملات، عبادات، معاشرت، اخلاقیات، بعضې څیزونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به دې کې کفر ګڼل. اوس دې زمانه کې که چا کې دا درې صفات پیدا وي د من نفاق ده نو علما وایي چې دا نفاق فی العمل دی. عملا منافق دی یعنی د منافقینو اعمال کوي او دی حقیقتا هغه د عقیدې والا منافق نه دی که زړه سمې درست دي نو ده ته به داسې نه وي چې دا هماغه منافق دی او د جهنم ځای دی. په هر حال په دې غزوه بني مستلق کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره منافقین تلي مدینه منوره کې دا خلک او دا داسې و چې صحابه ته هم د دې پته نه لګېده چې دا سړی منافق دی ځکه چې اعمال ټول کول عبادات ټول کول په هر څیز کې حصه اخیسته. دوی په دې خیال تلي چې دا غزوه یو خو لنډه ده دوی به د خپل اغراضو دپاره تلل. کله چې نیک عمل کې د دنیا غرض شامل شو د دې عمل اجر او ثواب ختم شو د دې قبولیت ختم شو. مسترازی د دنیاوی غرض دپاره نو د دې مز هغه عبادت والی او د دې اجر او ثواب چې الله پاک پې ورکوي او قبولیت دا ختم شو. زکات ورکوي د یو غرض او مقصد دنیاوی دپاره شهرت دپاره د خلکو د ښودنې دپاره یا د هغه کس نه ته کار اخلي د هغې په عوض کې نو دا عبادت نه شو دا اجرت شو نو د دې د قبولیت امید هغه ختم شو او په دې باندې د اجر او ثواب ترتب ختم شو. حج ته او عمرې ته ځې او په دې نیت باندې ځې چې خلک به وایي فلان کې ډینګړی دی دومره مال دی ورسره تر اوسه پورې حج نه دی کړی د دې شرم ځې نو دغه وخت کې د حج هغه عبادت والی ختم شو. دا د الله دپاره نه کې دا بل چا دپاره چې کله انسان په نیک عمل کې غرض فاسد یو دنیاوی غرض شامل کی هر څه چې وي هغه نو الله جل جلاله احادیثو کې راځي او په ورځ د قیامت فرمایي چې چا دپاره کړی دی هغه نه لاړ شه اجرت وغواړه ما سره دی ما ته خو دې نه دی کړی. نو منافقین به د دنیاوي اغراضو دپاره تلل په عباداتو کې به شریک کېدل او غټ غرض یې دا و چې موږ سره مسلمانان موږ ته څه ونه وایي
جنگ را سره ونه کړي ځکه چې موږ خو اعمال کوو مسلمانان یو. او دویمه وجه دا وه چې کله د دنیا محبت به مال چې دا مال راته حاصل شي، تکلیف به په کوم جنگ کې نو هغې ته به لاړل. نو دې غزوه بني مستلق کې دا علاقه نږدې وه. او دویم دا چې د مال په تمه باندې په امید باندې منافقین ډېر په دې جنگ کې تللي. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راتلو، تاسو ته پته ده چې په عربو کې خصوصا په هغه وخت کې د اوبو کمی او ډېر زیات اوس هم دی، او اوس خو د اوبه د سمندر نه صفا کوي او کویان هم بورینګونه چې لاندې وشي خرچه پرې ډېره وشي نو بیا اوبه راوځي. هغه زمانه کې د اوبو ډېر سخت قلت او اوبه اودس دپاره هم پکارېږي، د څښلو دپاره هم پکارېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راتلو واپس نو یو ځای کې یو چینه وه، نو هغې ته صحابو منډې کړي. هر یو سړي وایي چې یاره زه اول اودس وکړم نو دا اوبه په کار راولم. نو په دغه درز غوبل کې یو مهاجري او یو انصاري په خپله کې به جنګ شو په اوبو. مهاجري لګیا شو، مهاجري بیا هغه ته وایي چې د مکې مکرمې نه چا هجرت کړی و مدینې ته، او انصاري به هغه و چې د مدینې منورې به اوسېدونکی و. نو مهاجري لګیا شو انصاري ته علته ورکړه، په هغې باندې هغه انصاري چغه کړه یا للانصار یا للانصار، ای انصارو راغونډ شئ دې سړي ما ته ګزار راکړو. هغه مهاجري چغه کړه خپلو مهاجرینو ته یا للمهاجرین یا للمهاجرین، ای مهاجرین راغونډ شئ. خلق جمع شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه وکتل خبر ورته راورسېدو، وی داسې دي وي یا رسول الله، دغسې کار شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تاسو تر اوسه پورې د جاهلیت هغه نارې وهئ، پرېږدئ ده. تپوس یې وکړو چې څه چل دی؟ وی چې دې مهاجري انصاري ته لته ورکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل دعوها فإنها منتنه، دعوها فإنها منتنه، دا پرېږدئ، دا بدبویدار شی دی. دغه چغه ایستل قوم په نوم باندې دا د جاهلیت نښې دي او دا ګنده او غلیظ شی دی، دا نارې پرېږدئ. نن سبا د قومیت په بنیاد باندې چغې ایستې شي او خلک هغه لیډر ښه بولي چې بلوچیان ځان ته بیل جمع کړي، سندیان بیل جمع کړي، پښتانه بیل جمع کړي. د قوم پرستۍ نارې دا په اسلام کې نشته. دا په مسلمانانو کې تفرق او انتشار پیدا کړي. یو کس چې هغه عربي وي او ته پښتو وي هغه ستا ورور دی چې مسلمان دی، هغه بنګالي وي او ته پښتو وي هغه ستا ورور دی چې مسلمان دی. ته او هغه دواړه یو یې او دا یو ډله ده، یو جماعت دی، د الله جل جلاله ډله ده، ټول مسلمانان. ستا رنګ سپین دی، هغه تور دی، حبش دی، خو هغه مسلمان دی، ته مسلمانې، نو دا ستا ورور دی، دا به ځان نه بیلی نه. حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان ورور دی. دی ونه فرمایل چې پاکستانی د پاکستانی ورور دی او پښتون د پښتون ورور دی او پنجابی د پنجابی ورور دی، نه، المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان ورور دی. د عرفات په موقع او د مینا په موقع په حجۃ الوداع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، د عربي فضیلت په عرب عجمی باندې نشته او نه عجم په عربو باندې فضیلت شته، د تور په سپین باندې نشته، د سپین په تور باندې نشته. او بیا فرمایل چې الله جل شانه ته ګران خلق په تقوا سره، التقوى ها هنا واشار الى قلبي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تقوا معیار دی او تقوا دې ځای کې دی، یعنی بزړه کې دنه ده او د زړه حال الله ته معلوم دی، ته څنګه هغه د ځان نه لرې کې.
نو د قوم پرستی نارو سره مسلمانان بیلیږي، یاد ساتئ تفرق. او قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات او تعلیمات دا وی چې مسلمانان به بیلوي نه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تفرق بلتون م پیدا کوي یو بل کې چې ډلې ډلې شي. بل زه فرمای ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. دا هغه خلکو په شان مکیږي يهود نصارا چې هغه ډلې ډلې شول، هغه کې ډلې بندي، او بیا د کتاب دراتلو نه پس د شریعت او د پیغمبر دراتلو نه پس هغه کې اختلاف پیدا شو. نو بهر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم په سختۍ سره منې کله وی فرمایل دعوها فانها منتنه. دا چغه پری دی، دا आवाजونه پری دی د قوم دا بدبویداری دی، دا غلیظ دی، دا نجس دی، دته پلیتی بدبویدار ناری. حضرات اهل علم وی چې دا بدبودار او نتن دا حقیقت ته، دا حقیقت. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک فرمای اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. اذا كذب العبد چې کله یو انسان دروغ وای نو داغه د دروغ ویلو په وجه باندې داغه نه فرښتہ لري لاړ شي، هغه سره چې کومه فرښتې دی هغه ته لري لاړ شي، او یو میل فاصله کې ته لري لاړ شي. د صد وجنه حدیث مبارک وجم بیان شي وی دا من نتن ما جاء به، دا هغه بدبوئی د وجنه چې کوم عمل کړی دی نه دروغ ویلی دی، دروغ نه خراب بوئی دي، بدبوئی دي، دا غي بدبوئی د وجنه د فرښتال ته نشي ټینګي دي. دنه معلومه شو چې د اعمالو بوئی وی، د حسناتو د نیکو اعمالو خوشبوئی وی او خې وګمی وی، او د بدو اعمالو بدو اقوالو دا غي بدبوئی وی او دا غي خراب وي. یو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سکسان په یو مجلس کې ناس وي او د مجلس د اول نه تر اخیره پورې دی د الله ذکر باغې کې ونکو، د الله نوم یې وانه غشتو، نو دغه مجلس نه چې کله دا خلق پاسي نو دا سیدا لکه چې د مردار خر نه او د درنګې نه پاسېدل. خرم مردار او صرف مردار نه درنګا چې هغه پړسېدلې دغه بدن شلیدلې دا سی ولکه چې باغې باندې ناستو او دا غې نه پاسېدل. او چې کله د الله ذکر وکي نو د دې مجلس لپاره هغه کفاره شي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دعاګانې هم نکړي، سبحانك اللهم لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. چې کله مجلس ختم شي نو دا دعا وای، نو کم از کم په اخر کې ذکر وشو، نو په دې کې چې څومره ګند نو هغه ګند پاک شو. نو دین معلومه شو چې درنګا بدبویدار دا فرښتې دا غي نه کرګه کوي او د عمل نجس او غلیظ او بدبویدار لیکل کی. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي او بعض حضرات وایي چې دا د حضرت جابر رضی الله عنه دا حدیث هم دغه موقع د بنو مستلق فرمایي چې مونږ را روانو پلارا دغه جنگ نه واپس کی. نو یو ځکه ناصاپه یو بدبوئی رااله، مونږ محسوس کا ګنده وګمې بدبوئی و، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم محسوس کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو دا بدبوئی در باندې لګي. مونږ وی چې او یا رسول الله دا ډیر ښه بوئی دی او داسې بوئی دی چې داسې بوئی د دینه مخکې مونږ کله نه دی محسوس کړي، نه ما اوریدلی دی نه ما محسوس کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا څه کسان لګیا دي د مسلمانانو غیبت کوي، دا بوئی دا غیر څه کسان لګیا دي د مسلمانانو غیبت کوي. بل حدیث کې حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې منافقین لګیا دي د مسلمانانو غیبت کوي، او دا بدبوئی دا غي د خلونه چې غیبت کوم روزي دا غیبت بوئی. تاسو اندازه ولګوئ نن سبا کوم مجلس داسې دی د مسلمانانو ډېر کم بداسي چې هغه د یو مسلمان د غیبت نه پاکي.
هغه کې خو عبادت گزار سړی مزګزاره هغه په پردي غیبت کې لګي. قران کریم وای دا ډیره معمولی خبره نن سبا ګڼل شي ځکه چې عام شو. کومه ګناه چې عام شي نو خلکو ته هغه معمولی ښکاري. دا الله په نزدې دومره خطرناک ده چې قران کریم کې الله پاک فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا ايحب ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. بعض کسان د بعض غیبت مکوي، تاسو د یو بل غیبت مکوي. آیا دا غیبت کوونکې دا خوخی ان یاکل لحم اخیه میتا چې د مړ رور غوښې وخوري فکرهتموه دا خو تاسو نه خوښوئ بیا غیبت ولې کوئ؟ دا غیبت دغسې دی. نو قرآن کریم کې منع کول دا د حرمت دلیل دی. غیبت حرام دی حرام. بعضې سړی وایي چې دا وړه ګناه ده که لویه ګناه ده. نو دا یاد ساتئ چې غیبت لویه ګناه ده، ګناه کبیره. قرآن کریم کې پې نهي راغلی. او مثال بیا داسې الله جل جلاله وړاندې کړی دی چې یو سړی مړ وي، ستا رور دی مړ دی، هغه غوښې ته خوري. چې مړ شي مسلمان وي اکرام یې مونږ کوو، غسل ورکو، په کفن یې کو، بیا به جنازه وکړو، بیا مو ته قبر مزیدار کنستی او بیا په هغې کې تدفین وشي په قدر او په عزت سره. نو د هغه غوښې خوړل غیبت کول داسې دي لکه د مړ رور غوښې خوړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې داسې منافقین لګیا دي او دوی د مسلمانانو غیبت کوي. یو حدیث د حضرت جابر رضی الله عنه دام دی چې کله موږ مدینه منورې ته نږدې شو نو یو څښا بوی راوچت شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم محسوس کو، موږ محسوس کو. پیغمبر علیه السلام فرمایل چې دا بوی در باندې ولګېد ویې شاو. حضرات اهل علم وایي کېدای شي دا دواړه واقعې په دې غزوه کې شوي. پیغمبر علیه السلام فرمایل صحابو تپوس کو چې یا رسول الله دا د څه شي بوی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا یو منافق مړ شوی دی، دا هغه بوی دی. نو چې کله مړ شي د هغه د روح هغه هم غلیظ او نجس او د هغه د روح هم نو د هغې بدبویي رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابو محسوسول. صحابو دا بدبوئی محسوس کا صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، خو پته ورته نه وه چې دا د څه شي، دا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو کله داسې وي چې الله جل جلاله د پیغمبر نه علاوه د پیغمبر امتی ته د بعضې اعمالو هغه نجاست او ګند او بدبوئی هغه ورته ښیي. د دې نه انکار کول نه دي پکار. بعضې سړی حرام مال باندې الله جل جلاله پوي کې پسې طریقه. بعضې په مجلس کې خبرې کېږي نو د بعضې خلکو په طبیعت باندې دومره بوج پروزي لکه چې په هغه باندې درنګه وغورځي. دا هغه بدبویي ده، دا هغه نجاست دی. زمونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې راځي امام اعظم صاحب چې کله به جماعت ته تلو خلکو به اودسونه کول، چاردام به کول. نو بیا حدیث مبارک کې راځي چې کله سړی چاردام کوي نو چې مخ وینځي نو د سترګو د خولې په ذریعه باندې چې کوم ګناهونه کړي نو هغه د مخ وینځلو سره توی شي. غوږونو سره چې کوم ګناه کړي هغه توی شي. خوله چې کنګالوي نو د خولې نه یې ګناه توی شي د اوبو سره. چې لاس وینځي نو لاس سره کړي ګناه توی شي د سنګلې نه چې اوبه څاڅي دې سره هغه ګناه لاړه شي. دې نه معلومیږي لکه څنګه چې سړی بدن په نجاست باندې ککړ وي یا په خټو باندې او په اوبو وینځي پاکېږي، دغسې دا ګناه نه پاکي. دې نه مراد صغایر دي. چې خپې وینځي نو بیا په خپو سره کړي ګناهونه هغه معاف شي. دا اودس دومره لوی برکت دی. ها خو یو کار کوئ چې کله اودس کوئ نو نیت کو او نیت په خپله ژبه کې کو، په پښتو کې او یا په ژبه مه کو، په زړه کې وایه چې زه د اودس دې دپاره کوم چې په دې مونځ وکړم. بس دغسې بې خبره مه کښېنه. نیت کو په ابتدا کې او بسم الله الرحمن الرحیم وایه. بس بیا چې نیت دې وکړو بسم الله دې ووایه، هغې نه پس ته کوه، الله جل شانه په دې باندې اجر درکوي. ځکه چې په کوم اودس کې نیت ونه شو نو په هغې باندې اجر نشته، خو مزد پې کېږي، مزد پې کېږي او هغه اجر و ثواب پې نشته. نو د دې خبرې اهتمام کوئ. اودس خو تاسې هم کې
که یو سړی مثلا داسې چې هغه په غسل خانه کې اولامبل او یا یې په سین کې اولامبل غوپې ووهلې د ده اودس وشو او چې کله راووتو نو دی مس کولی شي لیکن چونکې د لامبلو په نیت باندې ننوتی و د دا نه وی چې زه به په دې اودس باندې مس کوم نو نیت یې نه دی کړی نو مس پې کولی شي په اودس کې اجر نشته بعضې حضرات خو وایي چې نیت یې نه کړی اودس یې نه کېږي امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې نیت یې نه کړی اودس یې کېږي خو په دې باندې اجر او ثواب نشته اجر په باندې اله دی چې کله ته نیت وکړې په دې نیت باندې چې زموږ دپاره کوم او هغه اعمال او عبادات چې ما ته د هغې کول د حدث په حالت کې روان نه دي د بیا اودسۍ په حالت کې نو زه دې دپاره کوم چې ما ته هغه اعمال روا شي لکه مس کول شول او قرآن پاک ته لاس وړل شول وغیره وغیره نو امام ابو حنیفه رحمه الله چې به کله په وضوخانه باندې راتېرېدو نو خلق به چې اودسونه به کول نو ګناهونه به ورته ښکارېدل چې کوم به تویېدل د دا ګناه کړي د دا ګناه کړي دا به یې لیدل په سترګو باندې د نورو حضراتو مبارک هم ډېر زیات راځي بیا یې دا سوال وکړو دعا یې غوښته چې یا الله دغه شی زما نه واخلې دې ته کشف وایي اهل علم صوفیه بیا چې کوم دی نو دغه څیز ختم شو ځکه چې ما ته د مسلمانانو په باره کې پته لګېږي چې د غیبت کړی دی د دا کړي دی د دا کړي تاسو اندازه ولګوئ چې دا الله جل شانو په موږ باندې څومره غټه پرده اچولې ده چې ګناه یو سړی کوي او پته چاته نه لګي که چېرې د پټه ګناه کړی وی او بیا ښکاره د سره ګناه لیدی شوې بیا به څومره ذلت هر سړي ولیدو دا غفلان کې دی نو د ګناه اثرات هغه وي د ګناه بدبویي د هغې خوند او ذایقه دا بعضې حضراتو د الله جل جلاله ښیي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې غزوه کې دا کارونه مو شو کله چې د هغه مهاجري او د صحابي هغه چغه وشوه خبره ختمه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه منع کړل چې جنگ به نه کوئ نو د هغې نه پس منافقین چې وو هغوی ځان ته خبرې کولې او دا هغه غیبت و چې د دې هغه اثرات او بدبویي مسلمانانو او صحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم محسوسول غیبت یې څه کولو د منافقینو مشر عبدالله ابن ابی ابن سلول دا غټ سردار و د منافقینو ده به داسې چلونه کول چې پټ به یو کار وکړو په خلکو کې به هغه کار خور شو نو د نور نه پته ولګېد او ده به انکار کولو د ده به چاته پته نه لګي عبدالله ابن ابی ابن سلول دې منافق مرګري راغونډ کړل ویې ښه دا خلک په موږ باندې زورور شو زموږ ملګرو ته علت یې ورکړي او چې مونږ مدینې ته لاړ شو نو دا ذلیل خلق به اوباسو لیخرجن الاعز منها الاذل سوره منافقون الله پاک د دې په باره کې نازل کوي چې مدینې ته کله ورسېږو نو بیا به مونږ عزتدار خلق لګیا کېږي او دا ذلیل او رسوا خلق به د مدینې نه اوباسي او عزتدار یې ځان ته ووي او خپل قوم ته یې ووي او ذلیل او رسوا یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرو کړو یا دا خبره وکړه قرآن کریم هغه راغشتي ده الله جل شانه چونکه پیغمبر موجود وحی نازلې ده نو بعضې خلکو به د صحابو په وړاندې چې دا خبره وکړه چې کاش د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود وی نو بیا به هغوی وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې د وجود ډېر لوی سعادت هم لیکن هلته که د معمولي خطا کوله نو قرآن پاک به نازلېدو ټولې دنیا ته به بیا ذلیله کېږي ستاسو وګورئ ابو لهب په باره کې پوره صورت نازل شوی دی تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله ما کسب ابو لهب هلاک شو هغه د تباه شي ما اغنى عنه ماله ما کسب هغه ته د هغه مال او د هغه ګټې هېڅ فایده ورنکړه سیصلا نارا ذات لهب دی به د غټو لمبو والا اور ته واچولی شي وامرأته حمالة الخطب او دا هغه ښځه چې هغه ګېډې اوچتوي خشاک به یې راړو په خپله سردارو ښځه چې کوم دی نو دا د ښه عزتداره خاندان سره دنیوي په لحاظ سره او هغه هم په بد حال مړه شوه
او دا ابو لهب په دنیا کې او چې آخرت کې به حشر سی الله جل شانه دا غو تذکرہ په قران پاک کې نو که رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مونږ وې او دا خطا چې اوس کومې کو دا مو په هغه زمانه کې کور نو خدای خبر چې سهال وو الله جل شانه دې په مونږ پرده واچي او الله دې زمونږ کړي ګناهونه معاف کړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منافقینو دغه خبرې شروع کړي چې کله دا خبرې کولې نو یو صحابي دی حضرت زید ابن ارقم رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې واورېدې نو ترالو ترته وای چې فلان کې خدا سے داسې خبرې کول چې موږ به د مسلمانان چې مدینه ته لاړ شو بیا به وباسو تر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن ابي راوست چې الکه تا دا خبرې کړې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق او دا غي سیرت داو چې کله به یو کس د چا باره کې خبر رو رسول نو بیا به دا غبل کس نه خامخا تپوس کول یک طرفه کاروایی به نه کوله نو عبد الله ابن ابي راوست او ته چې تا دا خبرې کړې دي د دام ویلو چې د پیغمبر سره چې دا کوم خلق دي نو موږ به دی باندې خرچه بند کو دی زمون په ټوکړو باندې وخت یې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ورولید مهاجرین او انصار په منځ کې قائم کړي واغې ته اشاره وکړه دا ټول سپکه خبرې او موږ به ذلیل خلق د مدینې نه وباسو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو کو دوی نه مان دي کړی صفای انکار وکړو خبرې کړي دا د منافق کار دی اذا حدث کذب چې کله د خبره کوي دروغ وي انتهایی خطرناک شی دی دروغ ترمذی شریف کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا اخبركم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وحقوق الوالدين وشهاده الزور او قال قول الزور غټ ګناهونه ته نه خینم په ګناهونو کې غټو ګناهونو کې غټ ګناهونه صحابه ورته کو چې رسول الله او خی ودا الله سره شریک ګرځول الاشراک بالله غټه ګناه ده وحقوق الوالدین او د مور او پلار نافرمانی کول غټه ګناه ده په غټو ګناهونو کې غټه ګناه ده د مور او پلار نافرمانی کول او وشهادت الزور او دروغ او گواهی غټه ګناه ده او یا دا فرمایله راوی وی قول الزور دروغ وینا زور دروغ ته خبره یو شان ته بل شان کې دا غټه ګناه ده نن سبا معاشره کې غیبت او دروغ دا د مسلمانانو معاشره کې عام دروغ نن سبا فن جوړ شوی فن د مال لګټلو د پاره بل ته دوکي ورکول د پاره دا فن چې سړی په دې لار باندې کوم دی نو ګټه صفا معاملات کول پکار دي چې معاملې ستا صفای او صفا معاملې دای چې باغې کې دروغ نه وي تا نه څوک تاسو کې چې دا شی په سو غشته دي ته وته مو آیا چې ته زما پکې بیا تاوانی وایا وته ما لیکن دروغ مو آیا چې غشته دي په سلوي او ته وته ما په شپږ شل غشته په یو نیم سل مې غشته دروغ وکړه که هر یو سړی دی دروغ دا حرام دي نو مدینه منوره کې د منافقینو دروغ وي په مکه مکرمه کې دروغ مشرکین هم نه وي کم ویل شو قیصر روم په وړاندې د هرقل په وړاندې ابو سفیان جوابونه ورکړي د سوالونو او دروغ به کې نه دی ویلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دغه وخت کې د مشرک ته کافر دی چې څومره تاسو نه دي کړي دا غټولو ټیک ټیک جوابونه ورکړي نو بهر حال د دروغ وي چې دروغ وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زید ابن ارقم ته وې چې ګوره یو سړی باره کې داسې خبره وکړه او هغه دا کار ما نه کړ حضرت زید ابن ارقم وایي چې زه په خپل ځای کې کېناستم تنبو خیمه جونګړه ارسه شو او جړل مې چې دا ما نه څومره غټه غلطي وشوه ما نه د الله پیغمبر خپه شو ما دا خبره ولې وکړه ترم اوس کونډلم ما ته وایي چې داسې خبره دی وکړه چې یو سړی یو کار نه دی کړی نو په دې کې
ما خپو ما وی چې کاش چې ما اسلام نه وی راوړی د دین وروسته مې اسلام راوړی یعنی دا ګناه رانه په کفر کې شوی وي په اسلام کې رانه نه وی شوی صحابه چې د اسلام راوړو نه پس به احتیاط کولو چې اوس مسلمان شوم چې ګناه رانه نشي زنانو به احتیاط کولو دغه نو زید ابن ارقم دغه افغان کې ناشته چې ورپسې استاد یې رالو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی غواړي نو چې وی زلاړم ما وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ما ته سوی نو ما ته فرمایل چې مونږ خو ته دروغجن ګڼلې خو الله پاک ته رښتیا کې استاد تصدیق الله پاک قرآن پاک کې نازل کو اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله سوره منافقون نازل شو دا غي راز افشا شو خبر یې غي کړی وي چې دا دروغجن دي دای دا سی ویلي دي لا یخرجن الاعز منها الاذل او عزت د الله او د الله د رسول او د مؤمنانو د پاره دی دای د عزت دار خلکو باسي د ځان ته معزز وي الله عزت الله څخه دی د الله رسول ته الله پاک عزت ورکړي دی مؤمنانو ته الله عزت ورکړي دی د ټول آیات نازل شو دا غیر راز افشا شو چې کله پته ولګیدا چې دا د کړیو د دروغ وي نو حضرت عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله ما ته اجازه راکړه چې سر ته پرې کم دی خبيث د داسې ویل او د انکار او به ستاسو بارکه او د مسلمانانو په بارکه داسې وینا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې نه ځکه چې خلق بووي چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل مرګري وجني خپل مرګري وجني مسلمان اور سره په لخر کې شامل لې خلق بووي چې مسلمان دی ځکه چې د ظاهر د مسلمان حالانکه دا قطعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری نو او دا د الله د رسول او د الله دشمن او عبد الله ابن ابي ابن سلول او د مرګري چې څومره منافقین لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې وته مرګري و نو دغه د ظاهر په اعتبار سره علما وی چې کله د نیکانو خلقو ظاهری صورت اختیار کې نو په دې کې ګټه ده دا ګټه دوکا چې د قتل نه بچ کم از کم دنیا کې وای څه حاصل کړ مشابهت چې د نیک سړی اختیار کې اگر کاغذ زړه نه ظاهری طور سره وي نو باغې کې ګټه بعض حضرات وای چې کوم ساحر جادوګر فرعون را غون کړیو د موسی علی السلام مقابله کې چې هغه د موسی علی السلام سره مقابله وکړي نو موسی علی السلام خو ساحر او جادوګر نو یو پیغمبرم جادوګر ني جادو کول حرام دي او مقابله کې ټول جادوګرو او البته پیغمبر سره الله جل شانه پیغمبر ته معجزات ورکړي معجزات نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډېر زیات معجزات ټول انبیاء نه زیات نو موسی علیہ السلام ته الله پاک معجزه ورکړي و چې کونټي ولاس کې چې دا به وګرځول هغه نه عمر جوړ شو او لاس چې په غریوان کې پترخ کنه نه است چې بیا به رويستونه لګل انور وزلیدو دا معجزه هغه وی چې دا سحر دی دا جادوګر چې راغلو او د مقابله په وخت کې کوم لباس او جامې چولې و نو هغه د موسی علیہ السلام په شان چولې نو الله جل جلاله دې ټول ته د ایمان توفیق ورکو چې څنګه د موسی علی السلام معجزه وکړه نو دوی حیران شول چې دا خو سحر نه دی ټول په ایمان راړو فرعون ناس دی فرعون قران پاک دا هر څه ذکر فرعون وته چې ښا تاسو د مرګري د تاسو غټ استاد دی د تاسو ته چل کولای الان کې ودا سينه بعض حضرات وایي چې دا د لباس او پوشاک د اختیارولو د وجنه چې د پیغمبر غونې صورت اختیار کو نو الله جل شانه ته د ایمان توفیق ورکړي یو عمل معمولی ګڼل نه دی پکار نیکی پر خل نه دی پکار او د بدی ارتکاب نه دی پکار رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې نه خلق بووي چې خپل مرګري وجني نن سبا بعضی فرقې دا سره اوچت شوی دی په ملکونو کې چې مسلمانان قتلای مسلمانان وجني مسلمان ته ځان نه علاوه کافر وای رسول الله صلی الله علیه وسلم اسامه ابن زید ته وای چې هغه چې تله او استوله د دشمن مقابله ته یو سړی هغه لري نه کلمه وای او نشاته پټ شو کلمه وای مخامخ رالو نو حضرت اسامه ابن زید دا خیال وکړ چې د ځان بچ کی زمانه دا حقیقت کې کلمه نه د ویلي بلکې د ځان بچ کی تر اوسه پورې پټ پټ کېدو
او ځان بچ کولو دپاره کلمه ووې نو ګزار یې پرې وکړو نو قتل یې کړو. نو چې کله مدینې منورې ته لاړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تر تپوس وکړو کارګزاري یې وروله دا یې هم پکې وفرمایل دا یې هم ووې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ای اسامه د چې کومه کلمه ویلي ته به په ورځ د قیامت د هغې مقابله کې څه جواب ورکړي. او سخت ناراض شو پې. او دا هغه کس دی اسامه ابن زید چې دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام محبوبینو کې دی، حب رسول الله او ابن حب رسول الله، د پلار او دی دا دواړه د پیغمبر علیه السلام ډېر خو هغه ته وایي. او بیا په غوسه کې ورته وفرمیل هلا شققت قلبه هلا شققت قلبه، تا د زړه شلولی نو چې زړه دې شلولی وی په هغې کې دې کتلی وی چې دې کې ایمان شته او که د غوسې نه یې دا وایي چې په ژبه یې ووایي خو خبره ختمه شو. او بیا یې دا دعا وکړه چې یا الله زه د دې اسامه د فعل نه بریم، زه په دې کې د سره ملګری نه یم د چې دا کار وکړو. نو د مسلمان په باره کې دومره احتیاط رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت طیبه دا دی. نو دلته دا فرمایل چې خلک به وایي حالانکې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته وه چې دا د الله دشمن دی او زما هم دشمن، خو چونکې خلک ترې غلط تاثر اخلي نو ځکه قتل نو. بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته رالو نو د عبدالله ابن ابی ابن سلول زوی د هغه نوم هم عبدالله عبدالله ابن ابی ابن سلول د دې منافق زوی او عبدالله هغه عبدالله نومو او هغه مسلمانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي و. دته هم پته ولګېده د پلار ته مخکې شو د مدینې نه مخ د مدینې ته د دننه کېدو نه وړاندې او د پلار هم دی خوښو او د دم د پلار سره مینه وه مخکې دشمني صرف د اسلام په وجه پلار ته مخکې شو. پلار ته وایي چې پلاره تا دا خبره کړې ده تر هغې پورې د مدینې ته نه پرېږدم په دې توره باندې به سر پرې کوم چې څو پورې تا دا نه ویلي چې زه ذلیل یم او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معزز او عزتدار دی او مسلمانان. نو مجبورن یې زوی ورته مخې ته ولاړو مجبورن یې داسې ووایي چې زه ذلیل یم او دا معزز دی د ځان د بچ کولو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رالو. دې کې یو خبره دا هم ده چې عبدالله ابن عبدالله دې نه معلومه شوه چې د پلار او د زوی نوم یو شان او نن سبا زمونږ په محله کې چې کله څوک نوم کیدي وایي دا هغه فلانکي په کور کې ماشوم دی دا د هغې نوم دی دا د فلانکي نوم دی دا بوډۍ زنانه خصوصا د دې زما د نوسي نوم یې پې کېښود نو ته ووایې دا نوم دی په بیه اغشتی دی. نومونه کېښوی شي په یو کور کې د نیکه نوم په نوسي کېښوی شي د پلار نوم په زوی کېښوی شي. کله کله به دا تمیز په اول او ثاني سره کولو. محمد نوم به په څو کسانو کېښود محمد اول محمد ثاني محمد ثالث دا اول نمبر دی دا دویم دی دا دریم دی په دې به فرق کولو. نو په یو کور کې دوه نومونه کېښول شرعاً په دې کې ممانعت نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په عربو کې دا ډېر. بهرحال بیا دغه د عبدالله ابن ابی ابن سلول زوی عبدالله رضی الله عنه چې صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالو. ورته وایي چې یا رسول الله ما ته داسې خبر را رسېدلی دی چې تاسو زما پلار د قتلولو اراده کړې ده دې وژنئ د هغې خبرې د وجې نه. نو که چېرې تاسو د هغه د قتل اراده کړي نو په بل شی مه وژنه ما ته حکم راکوئ چې زه یې ووژنم ځکه که بل سړی وژني نو زما به زړه کې هغه سره دښمني پیدا شي هسې نه چې ما نه ناحق قتل وشي په اسلام کې دا زه نشم برداشت کولی نو زه به یې په خپلو لاسو وژنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه پلار وژنمه او ښه سلوک ورسره کوه ځکه چې ستا پلار دی. بهرحال په دې غزوه کې دا واقعات دا پېښ شوي په هر یو واقع کې موږ دپاره درس دی عبرت دی. الله پاک دې د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې موږ ته د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا